د پاکستان خلک فلسطین ته روان دي د کشتو پترو باندې روان دي او په دې کې وسره سېنیټر مشتاق چې دی هغه هم شامل دی سره پارځي چې هلته کې هغو له د خروسکو سامان چې دی هلته رسوي خو یوازې پاکستان نه دی څلوېښت نور ملکونه چې دي هغه په دې کې هم شامل دي چې هغه فلسطین ته روان دي خو یوه هفته مخکې به تاسو دا خبره هم اورېدلې چې هلته کې په کشتو په دوو کشتو باندې چې دی ډرون حملې شوي دي لکه ډرون نه چې دی په دې باندې حملې کړي دي نو اوس د پاکستان نه چې کم کسان روان دي په هغې کې سېنیټر مشتاق چې دی هغه هم شامل دی هغه هم خپل پیغام ورکړی دی او دا خبره یې ورسره هم کړې ده که موږ واپسي رالو نو موږ غازیانو که رانلو نو تاسو ته پته ولګي چې دي شهیدان شوي دي او که تاسو وګورئ چې هلته کې د اسرائیل نه څوک تپوس نشي کولی هغه وایي 15 ملکونه چې دي هغو دا وینا کړې ده چې دې له چې د سیکورټي ورکول پکار دی او سېنیټر مشتاق وایي چې موږ له یو ملک چې دی هغه سیکورټي نه راکوي لکه کله چې موږ ځو سمندر پار کوو نو یو ملک چې دی هغه سیکورټي نه راکوي او 50 کشتۍ چې دي د په یو ځای روان دي سېنیټر مشتاق وایي چې ما خپل ذاتي سامان چې دی هغه پاتې کړی دی خو د خروسکو سامان یې راغستی دی او هغه هلته کې فلسطینیانو له چې دی هغو له رسو لکه را 50 کشتۍ هم په هغو باندې کمې دي خو نور لارې چې دی هغه بندي شوي دي د اسرائیل د طرفه نو دوی چې دی 50 کشتۍ ډکې کړي دي او دغه 50 کشتۍ چې دي دا به فلسطین ته رسي او هلته کې به دا د خروسکو امداد چې دی دا به رسوي نو تاسو هم په خپلو دعاګانو کې چې دی دا خلک یادوئ سېنیټر مشتاق هم یادوئ کم کسان چې تللي د 40 ملکونو نو دغه هم په دوا کې یادوئ چې په خیر خیریت سره هلته کې ورورسي او په خیر خیریت سره چې دی واپسي راشي که نه د دې نه مخکې 2 کشتۍ چې کمې تللې وې نو په هغو باندې هم حمله شوې ده او چا د هغې تپوس چې دی هغه د اسرائیل نه دی کړی نو تاسو د دې په خپلو دعاګانو کې چې دی لازم یاد ساتئ